بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، یو مهم موضوع نفاق و منافقت ده څه اسلام ډېر زیات مذمت کړی دی احادیثو کې، قرآن کې. او که ته وکسې هر یو شي ناخ کې وي، نفاق و منافقت هم خپلې ناخ کې دي. 20 نه پورته داسې ناخ کې نښانې نفاق دپاره راغلي دي. پیغمبر اکرم یو حدیث کې وایي چې ثلاث من کن فیه کان منافقا. درې ناخ کې چا کې ورکې وي هغه داسې څه منافق دی. و ان صام و صلی، اگر چې هغه پابند صام و صلات ویلی نه وي. و زعم انه مسلم، ګمان دا کوي چې زه مسلمان یم خو هغه مسلمان نشي کیدای. اذا وعد اخلفه، یو غوټه نښه دا چې هغه لفظ نه وي، قول نه وي، قرار نه وي. یعنی مطلب هغه چې قول و قرار وکي، لفظ وکي، عهد وکي، چا سره عهد باندې نه ودرېږي. غوټ عهد مو خدای سره کړی دی، څه د خدای بندګانو په کار دی، خدای نه ډریږو. اکثر مو ډار خوف خدای نه ورک شي. او امام سم عهد دی په کار دی چې امام پیروکار و، امام څخه خپل عهد مو په ویرو. او دویم غوټه نښه دا د منافق انسان څه مولایي څه بله نښه دا اذا اؤتمن، کله هغه سره امانت کېږدولی شي، خانه خیانت ورکې کوي. یعنی امین نه دی. امانت ډېر شونه کېدای شي. غوټ امانت دا دی، زه به داسې وایم که چېرې استاد دی، هغه څه شاګردان دی، هغوی دماغ دی، هغوی سوچ دی، هغوی فکر امانت دی. چې هغوی سره څنګه هغه برخورد کوي، سلوک ورسره کوي، مطلب څومره هغوی دماغو نه، فکر نه کار خلي، ښه استملایي. اولاد امانت د انسان سره. سامعین یو خطیب دپاره امانت دي چې هغه څه خیل ته هغوی سره ټایم پسوي یا هغوی ته څه مطالب ورکوي. ډېر شونه امانت دي. انسان سره امانتونه کېږدولی شي چې پر دې امانت کې انسان څه خیل ته سلوک ورسره کوي. چا کور درته پرېږدولو بطور امانت، چا درته بالاخره ګاډی پرېږدولو بطور امانت. هر یو شی امانت کې کېدوه. انسان په کار دی امانت سره بهترین برخورد وکړي، بهترین سلوک ورسره وکړي. اخري شی څه پیغمبر یې هغه دا د اذا حدث کذبه، یعنې هغه چې کله خبرې کوي هغه خبرو کې درویغ وي. یعنی هغه قول و فعل کې هغه تضاد وي. یعنی هغه انسان وي چې خبرې ډېرې کوي، مثلا وعدې ډېرې کوي، خو مثلا عمل کې پریکټیکلی هغه دروغجنې وي. لما تقولون ما لا تفعلون. قرآن دی چې ویلې تاسو هغه خبرې کوئ چې تاسو سر ته نشئ رسوئ. جنګ بدر نه بعد ډېر کسان پیغمبر ته راغلي، یا رسول الله کاش کې مو جنګ بدر کې مو به دا شی کړي و، دا شی به مو کړي و. کله جنګ احد راغلو هغه کسان پیغمبر دعوت کړ چې راشئ جنګ دی. هغوی پیغمبر ته دا ویل یا رسول الله موږ جنګ بدر نه ویل، اول جنګ نه ویل چې کاش کې هغه کې مو وی. قرآن آیه نازله شوه لما تقولون ما لا تفعلون. ویلې قول و فعل کې متضاد دی، خبرې کوئ عمل نشوئ کوئ. نو بهرحال خدای مو دغې بیمارۍ نه محفوظ وساتي چې ډېره خطرناکه بیماري ده. کفر نه پورته دی نفاق. ویلې چې کافر واضح دی، موقف واضح دی، دین واضح دی. یو نفاق والا کس دین واضح نه دی. نن که مو یوه دا خبره وکړو بعده به نه وي. ایمو معاشرې کې یوه بدبختي همدا دی چې دینداري کسانو دین معلوم نه دی. یعنی پته نه لګېږي چې هغه کومې طریقې سره ځنه وخت کې عمل کوي. دینداري دي، دین یې منلی دی، خو دې په باوجود هم ډېرې بیمارۍ ورکې دي. اما زه به دا یم بېدینه کسانو دین کیدای شي معلوم وي چې هغه یوه دین باندې چې بېدینی دی، خو دینداري کسان ځنه وخت کې هر یوه بیمارۍ، درویغ، فراډ، منافقت، سود، رشوت، څه خیل ته څه ګناه باندې پیښیږي کوي او بیا ځان باندې دیندارۍ لیبله لګولي. پروردګار عالم د مونه صحیح طریقې سره دینداري وباسي. پروردګار د مونږ ته دین صحیح طریقې سره پیروي کولې توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.